فصل الاحکام الشرعیة تتعلق باسبابها وذلك لأن الوجوب غیب عنا فلا بد من علامة يعرف العبد بها وجوب الحكم. الکه دا سبق د حسامی سبق دی مکمل خان ار یو دغی خدا بیخی دی ملی سے باوری یو ته ویل کیږي نفسي وجوب او یو ته ویل کیږي وجوب ادا. یو د څوی نفسي وجوب یو شی صرف او صرف واجب کېدل او یو وجوب ادای چې داغي ادا واجب شي. لکه مثال دې ملی سے مانی کتاب ور خرڅ کما کتاب میں بخرڅ کو ته ما چې 30 تاریخ مانی به روپۍ راکې څوم تاریخ مانی 30 دا کتاب د ځان سره ویوړلو نفس او په 100 روپۍ مې ورس خرڅ کړی دی ښا نفس 100 روپۍ به د واجب شولې دی عقد د واجب نه عقد مو کو به د واجب نفس وجوب را لې خو وجوب ادا د روپۍ برا کوي کله به کله واجبې کې چې کله 30 تاریخ را ورسیږي نفس وجوب یو شی عقد د واجب نه را لې وجوب ادا په 30 تاریخ د وقت د واجب نه راشي وای نه شری خبر مانی نو نفس وجوب د عقد د واجب نه او وجوب ادا دا چې کله تاریخ مقرر ټیم مقرر کړي نیټه د واجب نه براشي دوړ کې فرق دی کنه دی مولوی صاحب دغه شان څومره شرعي احکام دي کہ کتاب اللہ نے ثابت دی قیاس نہ دی سنت نہ دی اجماع نہ دی ہر یو د بارہ نفسی وجوب یو وجوب ادا وي وینا شي خبره ما نفس وجوب ادا چې د وجوب ادا د الله ته خطاب نه ثابتي کی اقیم الصلاه منز قائم کړي دا اقیم الصلاه د ادا د پاره دی ادا یې کوي او تو زکات ادا د پاره دی یعنی دومره ځکه چې وجوب ادا چې را د الله تعالی د امر د وجه نه وي ورسېږي او نفس وجوب دار چا به بدل بدلی والصلاه د کنه منز دا غي نفس وجوب وقت دی وینا شری به نفس وجوب د وقت د وجه ناراضي وجوب ادای د امر د الله د وجه ناراضي اوس دا نفس وجوب په جندل ولی ضروری دي نو اصل کې بیان د دې خبرې کړې ده او نفس وجوب په جندل زکه پکار دي او دا نفس وجوب چې کوم اسباب دي دا مقررول معلومول ضروری دي ځکه چې د وجوب ادا چې کوم سبب دی د ادا چې کوم سبب دی یعنی امر دا غي پته نه لګي الله وای منځو کې اس پته لګي سړي کیو کله مرشد الله شته او کله نشته دی پته نه لګي لہذا موږ په دې وخت کې علامات ولګورو چې د الله پاک د امر چې د پاک ندی د مامور به چې د پڅ چرته امر کې دغه علامه سره دغه علامه وخت دی نفس وجوب چې چا د وجه ناراضي وای نه شولې پی زمنګ سبق دی کې د دې خبرې دی چې د الله پاک چې کوم امر دی د چا د وجه نه چې وجوب ادا راځي هغه زمنګ نه غایب دی موږ ته پته نه لګي او مامور به کوم شي معنی چې امر کیږي دا غي وخت په جندل پکار دي دا خو ضروری ده دا غي ټیم په جندل ضروری دی هغه په نفس وجوب سره کیږي نظام کو لګوري دا الاحکام الشرعیه او احکام شرعیه چې دي تتعلق باسباب هذه تعلق د چا سره دي اسباب سره وجه وی وذالک وی د دې وجه دا د ټول احکام شرعیه او مریض تعلق د اسباب سره دي ځکه چې کوم خطاب د الله د چا د وجه چې وجوب ادا راځي هغه موږ نه غایب دي وذالک لان الوجوب او وجوب چې دي یعنی احکام چې واجبې په موږ باندې هغه غیب عنا موږ نه غایب دي فلا بد من علامه اشا موږ نه غایب دي او موږ له پکار د چې مامور به ادا کو سلامه پکار د چې موږ مامور به ادا کو کنه نو یو ضروری ده یو علامه ضروری ده يعرف العبد بها چې و به جنی بنده په دغه علامه سره وجوب الحكم ده حکم وجوب به جنی وبهذا الاعتبار په دغه اعتبار سره اضيف الاحکام الى الاسباب دغه اعتبار سره نسبت د احکام کیږي اسباب ہوتا فسبب وجوب الصلاه الوقت امری سب د منځ د پاره سبب څوک دی وجوب نفسي وجوب د پاره هغه وخت دی هر کومه خبره پوه شولې دا مقدمه څنګه تیر کړ داسي یو تمهیدی کې خودلو چې ګوره ټول احکام چې دیواله دوا وکړه دې تعلق د اسباب سره دی څه سبب ورلې دا حکم ولې د سبب به ورله او دا ولې سبب ضروری دی د غی علت بیان کو وای ځکه
چې کوم وجوب د الله د طرف موږ باندې راغلی دی دا هغه موږ نه پټ دی پاتې نه لګي حالان کې هغه پیژندل پکار دي نه پیژندل کیږي بچا سره په سبب سره ځکه اسباب ضروري اوس ورسېدلې دي لکه مثال په تور باندې اقیم الصلاه دا اوس اقیم الصلاه موږ ته په سټیم کې امر دی چې منځ وکړو اوس موږ غایب دی موږ د پته نه لګي الله بدی وخت ویل چې اقیم الصلاه منځ وکړي بدی وخت به ویل چې اقیم الصلاه منځ وکړي دې دا موږ نه غایب دی نورمال کې دا سو ان شاء الله وي پر ټیم کې الله پاک نه امر کوي موږ نو غایب دی موږ ته پته نه لګي دا به بچا سره موږ پیژنو په سبب سره ځکه اسباب پیژندل پکار دي فسبب وجوب الصلاه ان سبب وجوب د صلات د پر الوقت وقت دی بدلیل ان الخطاب باداء الصلاه په دې دلیل سره چې خطاب چي یعنی اقیم الصلاه یادي خطاب په اداء الصلاه سره لا يتوجه قبل دخول الوقت د وقت نه مخکې مولوی صاحب دغه خطاب نه متوجي کیږي چا دا نه د چې مازیګر ټیم لا نه راغلی توي وی کوم خیالم ده کنه څه شو وانما يتوجه بعد دخول الوقت دا خطاب د الله تعالی چې مثال اقیم الصلاه دا خو متوجي کیږي بندګانو ته کله بعد دخول الوقت چې کله وخت داخل شي والخطاب مثبت وليس دې نه اعتراض کوي دا خو سامي کوم دی توجه کوي اعتراض دار چې ته وی چې تعلق د احکام شرعیه او د اسباب سره دی خپل سبب سره د حکم تعلق دی یعنی د مونږ تعلق د وخت سره شو نو به د اقیم الصلاه څه مطلب شو د الله تعالی د خطاب څه مطلب شو دا غي څه تعلق جوړ شوی د مونږ تعلق خطا جوړ کو د سبب سره وخت سره دغه مونږ تعلق د خطاب الله سره څه شو جواب دار اسامی کې د سری کریمه سے په اسانه معنی چې اصل کې سبب سره تعلق دی د وخت سره خو دې خطاب و تداوی چې دغه وخت کې وکا وینه شری خطاب و ته وای دغه وخت کې وکا وخت یې سبب دی کې به بکی څوک ورته وی چې وی کا خطاب ورته وی پوینه شری خبر ما دیو څه وای دلته چې دلی کې چې دا خطاب چې دا ثابتې مونږ او دغه ور ټیم مقرري خطاب یې څه کوي ثابتې وګورئ والخطاب مثبت خطاب ثابتون کې دی لوجوب الاداء لپاره ادا ماینده ثابتې چې دې مثال ماغه د رسول روان دی ښا چې نفسي پیسې پتا مدمانه را لې هغه د عقد د وجنه راغلي وي عقد د وجنه وي کنه او چې 30 تاریخ پوره شوز وته روپۍ راکا وجوب ادا دا وجوب ادا اوس تر دمه تل روپۍ راکا خطاب د وجنه شولې پوه نه شولې خبر مانی یو نفس پیسې پر راغلي وي هغه شاده وجنه راغلي عقد د وجنه نفس وجوب پر راغلي ابه مې 30 تاریخ ول اوس پر روپۍ راکا د خطاب د وجنه وجوب ادا رااله ام دقه شان نفس وجوب د منز وقت د وجنه او منز ادا کول د اقیم الصلاه د وجنه شو فرق بکرا لیکن او خطاب چې دا مثبت دی وجوب الاداء لپاره او معرف للعبد اصل کې وای دا خطاب خی بنده ته سبب وجوب بنده ته وای معرف او دا خطاب چې دا خی وته العبد عبد ته سبب د وجوب چې اقیم الصلاه لدلوک الشمس وقت دلوک الشمس دا معنی ده دې کې دوی چې وقت دلوک الشمس وشو کنه انوار راوختلو منځو کبه دلوک نه مراد چې زوالي وشي څوک د ماخام چې غایب شي ته ویل کیږي بهر حال هغه دغه ټیم چراله اوس اقیم الصلاه منځو کا کم منځ ومعرف دا معرف دی بنده ته سبب د وجوب ورته کوم وجوب قبل او چې مخکې نه راغلی دی هغه د وخت فوجر راغلی وجوب د وخت فوجر راغلی امر او ته معرف دی او مثبت دی چې وس دا کارو کته کلشه لکه څنګه چې پیسو کې نفس وجوب دا قد وجنه راغلی یو د 30 تاریخ روپۍ راکا دې 30 تاریخ باندې چې روپۍ راکا کنه دا اصل کې ورخی معرف دی معرف دا وجوب چې هغه د نفس عقد د وجنه ثابت شوی هذا كقولنا ادي ثمن المبيد مثال متویل یو سره وای چې الکه ثمن د مبیه راکا وادي نفقه المنكوحه یو سره نکاح کړي خځه سره مناسب څوک چې نکاح کوي دا مسله تاسو معلومه ده خځه نفقه په واجب وي نفس نکاح سره په خځه نفقه واجب شوی ده خو د خځه وای مال نفقه راکا دا اوس خطاب د دې سره به ادا په راشي
همدغه شان ادا کنه فقد منکحی ولا موجود يعرفه العبد ها هنا الا دخول الوقت. اوس بنده بڅنګ پیژني چې ما ته د ادا متوجه شو لکه چې اوس ادا وکړم. لکه مثال دې مخکې کې موږ دا ویلو کنه په دې باندې 100 روپۍ چې کم دی د نفس عقد د وجنه راغلی وي دلته معارف موجود او 30 تاریخ به روپۍ راکې ښا 30 تاریخ به ورش مالک روپۍ مې راکا بس دا اوس دا چې کم دی ونی مکلف دی ښا نفس پیسې پر راغلی وقت د وجنه د وجوب ادا لپاره معارف موجود دی زوت امرا کراله راوي خیرم ده کنم ده همدغه شان په نکاح کې نفس مہر چوک نفس نفقه نکاح د وجنه راغلی وا خزو نفقه را کراله اوس هغه معلوم دی بس ور کوي به ولا او دلته مولوی صاحب په دې صورت کې نفس وجوب خراله د وخت د وجنه منځ رااله خو څه ټیم وکم الله ته وای اقیم الصلاه ونه چې وسه وکا ټیم رااله بس کوي یې شوري بي او نو موجود شي نو يعرفه العبد چې بنده پاغه سره و بيجني ها ونه دلته چې لکه ما باندې منځ لازم دی الا دخول الوقت یګی کنه دخول وقت سره بيجن ما خبر بدل کړه او وخت می الټا وکړه الله پاک وته وای چې منځ وکا تاسو د خطاب وته کړی دی اوس څه ټیم وکړو هغه معارف نه دی موجود بنده ته خودن کنه دی مگر څوک دی وخت دی ولا موجود ایت موجود نشته يعرفه چې و بيجني هغه لره بنده ها ونه دلته الا نادس دی يعرفه العبد مفعول ثاني دی څه موجود شي نشته يعرفه چې دغه نفس وجوب وروخی العبد بنده ته ها ونه دلته څوک نشته دی الا دخول الوقت مگر دخول الوقت به وتورخی فتبين خرش ولا ان الوجوب يثبت بدخول الوقت شکل وقت داخل شي وجوب ثابتيږي وجوب ثابتيږي په دخول د وقت سره بل وجه ولان الوجوب ثابت على من لا يتناوله الخطاب دا بل خصه دلیل دی وسامي کوم دی وليس بعض هغه خلق دي چې هغه باندې خطاب ورته نه دی متوجي بهم په شی واجب وي حکم به بهم واجب وي لکه مثال یو سړی ود دی تاسو لږ سوچ وکئ ود دی او چرپات سے د لمونځ ټیم ته تللی دی یعنی ما سار چې کوم د انور نه پاس را پاسې دل نور را خطلې راسې کنه به راسې د سړی معنی قضایي د مون ضروری ده کنه ده قضا ولی ضروری ده ادا به ضروری و قضا ولی ضروری ده مولوی صاحب ادا به ولی ضروری ده خطاب خودم نائم ته خطاب نشته رفع القلم عن ثلاثه کې نائم دی د درې کسان نه قلم شد دغه ته خطاب نشته یو نائم دی نائم ته خطاب د الله تعالی نشته چې اقیم الصلاه بهم ته چاله قدم باندې قضا ضروری ده ولی ادا به ضروری و ادا به ولی ضروری و ته خطاب نو وانا شي خبره ما مولوی صاحب زکا خطاب ته سیده چې نو نفس وجوب وقت خو پیراغله وکړه وانا شي خبره ما نو ګره خطاب او نفس وجوب کې فرق شو کا خطاب د څه لپاره راځي وجوب ادا لپاره وجوب ادا د سیده ګناګار نشو وجوب ادا په نو خطاب ته نو متوجه نو وجوب ادا په نو هغه وخت نفس وجوب په او زکه په قضایي راوړو په نه شری یو سړی به وښه شو او یو ورځ یو شپې نه کم به وشي بیراله ضرور منځونه ته قضا شو نه چې کله ټیک شو او ته به چل کوم منځونه قضا وکا د بارے کوم دا ویل شي چې لکه دلته خطاب وته نه دی متوجه کنه دا خو معاف دی څنګه به ته منځ واجبې جواب نفس وجوب د وجنه نفس وجوب د وخت د وجنه راغلی وخت خو به راغلی کنه سیدا وجوب ادا په نه ونو ګناګاری کی بنا علم نشو وجوب ادا دا چې په الحال کړه چې اقیم الصلاه او ته متوجه نشو چې نشو کټیم دی واو ته ګناګار نشو او نفس وجوب د وخت د وجنه راغلی دی عمرې سب ک نفس وجوب نه وي په دې خلق باندې ومن نه وي فرض وي قضایي به نه وي ولا خطاب ته نو متوجه شوی سره د دینه چې خطاب نه دی متوجه او بهم به وجوب شته پته ولګه چلته د ساده وجنه وجوب دي نفس وجوب د وجنه یعنی وقت د سبب د وجنه ولأن الوجوب وجوب چې ثابت دی علامن پاغه چمانه لا يتناوله الخطاب چې هغه خطاب نه دی شامل لکه نائم مغمى عليه چمن چې به وشي راغلی دا ولا وجوب قبل الوقت فكان ثابتا بدخول الوقت او ليس قبل الوقت وجوب ناراضي کا چې وجوب قبل الوقت راضي نه
حالانکہ نفس وجوب پکار دے نو بچا سر راشي وقت سره نفس وجوب ضروری دی قبل الوقت راضی نه بس وقت کی براشي بل صورت شته نه وجوب نشته قبل الوقت فكان ثابتا دغه وجوب بثابت وي بدخول الوقت سره وبهذا ظهر ان الجزء الاول سبب للوجوب وليس بدي بوله خبر وشولا وس تاسو ان شاء الله تعالی نور ور کې ویلي چاو څو به اسامي کې ویلي یا به وي چې وقت سبب دی وقت خو څومره وقت سبب دی موږ له به دې کې باس رام شي نو وقت چې سبب دی د څلور صورتونه جوړیږي څو څلور اول دا خبر زده کوي چې دا مون چې کوم دی دا مضروب دی مظروف او دا وقت ورله ضرب دی دا خو تاسو ته معلومه ده ضرب چاته وي چې یو شی به کې زی شي او به هم ته فراخه پاتې شي لکه اوس وګورئ موږ د بار جمعات ضرب دی موږ په کې زی شي وي زی ډېر نه پاتې دي هغه شان مون 2 غنټې ټیم یو موږ په کې 15 منټه کې مونږ کوم نو ټیم باقي پاتې شي نو وقت چې کوم دی مونږ د بارا ضرب دی دې خبرو غلط خو نه ویلو وقت د مونږ د بارا ضرب دی هغه سره سره سبب هم دی اوسم وي سم دی سبب هم دی اوس تا خبر زده کوي چې کل وقت دا سبب د مون نه دی دا بچی ته څنګه اوریدلې کل وقت چې دی سبب نشي جوړېدل د مون لپاره ولی سبب کې قانون دار دا په سبب باندې مقدم وي سبب مولي سي سبب باندې مقدم دی ځکه کل وقت سبب نه دی د مؤدا لپاره کل وقت نه دی کل وقت شي تا نه د پوس کومه دا مونږ په وخت کې کنه کده مونږ د وخت نه پس کې کته وی چې زید وخت کې کومه مونږ په چا وخت کې کومه نو سبب خو مقدم نشو په مؤدا باندې مثال په 1 بجې باندې ټیم داخل شو په 2 بجې ختميږي تا په یو نیمه مثال وکړو په یو نیمه دا کم ټیم چې مقدم دی خو شو د باقي ټیم خورست پاتې شو نو سبب مؤخر شو د مسبب نه حالانکه سبب کې څه قدم مونږ ویلا دا به مسبب باندې مقدم وي اګه دا چې نه ټیم تیر شي به مونږ کومه صحیح ده سبب دې مقدم کو مسبب رسو شو خو دې مونږ ته څوک صحیح وای نه ظرفیت دی ولا باطل کو ظرفیت دار چې پکې دا ہوتا ضرب نم بار نه پیږي په اسامي کې دا شان ویلي دي ولې اسامي کې وای دا وخت چې دا سبب هم دی ظرف هم دی نو یا کل وقت سبب شي منځ د پاره یا به ظرفیت باطل یا به سببیت باطل ولی یا به دې ټیم به مکمل ټیم کې منځ کې بوله منځ کې په ټیم کې به منځ کې مطلب نو سببیت دی ولا باطل کو سبب خو سبب مقدم ویل د همینس کړاله او یا به څه کې وخت چې تیر شي غیر پس په منځ کې وخت تیر شي مکمل نو سببیت ټیک شو سبب مقدم شو سبب مؤخر شو ظرفیت دی باطل کو ظرف وای چې منځ کې دا همینس کې نشو نه رسې به دا خبر تاسو ذکر لبي بوې شولې چې کل وخت دا سبب نه دی اوس کوم وخت سبب دی د دې څلور صورت دی وس دا سره چې مونږ ادا کوي څنګه چې ټیم داخل شي په دې وخت کې به ادا کوي دا خبر زده کوي ښا یو صورت دی څنګه چې ټیم داخل شي مونږ به کوي یو دار دویم د دینه پس به کوي دریم کله چې مثال مازیګر مونږ ټیم دی انور بالکل زیړ شو هغه پرې وته ټیم مکروه وخت شروع کیږي دغه ټیم کې ادا کوي څو ټیم شو اول ټیم کې کوي مثال 4 بجې ټیم داخل شوی د مازیګر بل فرض او تقدیر دویم کم 15 بجې باندې نور پریوزي اسې وایم کنه 15 بجې نور پریوزي نو اول صورت دار چې د څنګه ټیم 4 بجې شي من شروع کی دویم صورت 15 بجې څنګه پریوزي من شروع کی 200 او دریم په دې منځ کې دي څو صورتونه شو درې او څلورم نمبر چې قضایي منځ کې نو اول صورت دار چې په اول ټیم کې چې مون څوک منځ کوي هغه اول جز چې حق سبب وي اول جز چې وای شو لیکنه او دویم ټیم خو می تیزه کو دویم ټیم چاته ویل کیږي دا مینس کې چې کم ټیم دغه ته ویل کیږي په دې کې څه ټیم کې ادا کوي 4 بجې والا 15 منځ کې نو کله چې الله اکبر و دین مخ کې دا یو سکند ټیم نه دی دغه سبب دی وای نه شلې څلورنیم بجې مونږ ادا کوي دا څلورنیم بجو نه شیو سکند مخ کې دغه سبب دی د څلورنیمونه څلورن والا تر څلورنیم پورې چې کوم مکمل ټیم تر شوی دا سبب نشي جوړولای دی وجه ان شاء الله به اسامي کی ذکر دا ولی سبب نشي جوړولای
ونه شي خبر مانی لکه په اول ټیم کې هغه جزء متصل د اول ټیم سره کا سبب دی که دویم کې بس دا کم جزء متصل دی دا به سبب وي او دریم نه مراد کم دی چې نور پریوزي ا مکروه وخت دی بیا که مکروه وخت سبب وي او څلورم صورت چې قضایي منځ کې مازیګر مونږ نه قضا شو سبا مازی کړيږي نو پرون مازیګر چې څومره وخت ټول وخت له سبب نو که خیلم وی یو کې کل وخت سبب شو او په دریو کې جزء وخت کل وخت قضایي چې کې او جزء وخت چې کې نه کې به درې صورت لري اول وخت مینځ والو اخر والا وای نه شي خبره مانی تاسو لږ ګورئ وبهذا ظهران بدي ظاهر شولا أن الجزء الأول سبب للوجوب جزء أول بسبب دبارة وجوب ثم بعد ذلك الطريقان بيد أغينا بس بيد دو طريقي دي أحدهما نقل السببية من الجزء الأول إلى الثاني إذا لم يؤدي في الجزء الأول ثم إلى الثالث والرابع إلى أن ينتهي إلى آخر الوقت فيتقرر الوجوب حينئذ ويعتبر أول دار مناسب أحدهما نقل السببية من الجزء الأول فأول ټیم کې د مونږ ادا کو صحیح ده اې کې د ادا نه کو به د سببیت نقل بکی کې د جزء اول نه الى الثاني ثاني ته ثاني نه مراد د ثاني او ثالث رابع شدا کم یادای دینه موږ ټول یو جوړ کړو ښا یعنی د 15 څلور نه والا د 15 منځ کې دا ټول نه دي یو منټه پاسه په څلورې کوي 2 منټه پاسه په څلورې کوي 3 منټه پاسه څلورې کوي د څه ورده ټول دویم دي نو به وبهذا شو ثم بعد ذلك طريقان احدهما نقل السببيه سببيت بمنتقل کیږي من الجزء الاول د جزء اول الى الثاني جزء ثاني ته دا کله بد اول نه ثاني ته منتقل کیږي چاول کی ادا نه کی اول ټیم کی منځونه کی اذا لم يؤدي في الجزء الاول کله چې منځ ادا نه کی جزء اول کی ثم الى الثالث به بدریم جزء ته منتقل کیږي والرابع سلورم ته الى ان ينتهي ترش انتها ته ورسیږي الى اخر الوقت يعني اخر وقت ته ورسیږي فيتقرر الوجوب حينئذ په دې وخت کې عمري سے وجوب متقرر شي څه مطلب بس په ټول وخت سبب جوړ شي ټیم ته تیر شو منځ یو نه کو کنه ټیم تیر شو په ټول وخت سبب جوړي ويعتبر حال العبد في ذلك الجزء وليس اخري جزء ته اعتبار دی ویل کنه دا اخري جزء ته اوس اخري جزء به معتبر وي کا دا به څه وي معتبر څنګه دو خبرې کې یو باخره جز معتبر دویم داخلي جز وسب به معتبر وي اخره جز په څنګه حالت کې اقشان به تب تاسو ان شاء الله به سبب چې څنګه مسبب ما غشاني کدا اخره جز کاملو مسبب ادا مؤدبم کامل او کناقص او مؤدبم سي ناقص یو دا خبر شو او اول دا شو دا خو دویمه شو اول دا چې دغه ټیم ته به اعتبار وي څه مطلب په دې اخري جز کې اوسړی مسلمان کافر د مسلمان شو اونځ په فرض معشوم د بالغ شومز به فرض نفاس ولا خزر نفاس ختم شومز به فرض حیض ولا د حیض ختم شو اونځ به فرض وینه شلې به په دا اخري جز کې سړی مرتد شو یادم منظم تلاله اوس څه کوي سړی لیوانه شو یادم په دې اخري جز کې اوس پوری مون لانه دی کړه مونږ مازیګر 4 بجې ټیم داخل شوی 15 بجې تر اور شو دا ټیم څنګه ختمي کې دی کې یادم د لیوانه شو فرضیت ته ختم وینه شلې به ایو قانون دی فقه چې کوم احکام تعلق د وخت سره نو وخت اخر ته اعتباري ایزه کې کا قرباني ده کنه یو سړي نصاب باغ سړي قرباني ده نصاب د اختر د درې مې ورځي اټ اختر درې مې ورځ ده نور پر وته مخکې نصاب مالک شو قرباني په فرض او نصاب مالک د کروڑا خوند دی خو قرباني نه ده کړې درې مې ورځ د مازیګر ټیم چې راوځي ختمي کې دی یو ادم ټول مال هلاک شو قرباني ته ختمه وقت ته اعتبار اخر وخت دلته دا حساب دی خزر یو دم په حضر عالمون زنان دې کړې په اخر ټیم کې بس من فرضیت ته ختم نفاس پر ماشوم و شو فرضیت لیوانه شو فرضیت ته ختم کافر شو غیره وینه شو خبر مان وګورئ ويعتبر حال العبد في ذلك الجزء د بنده حال به دغه جزء کې معتبر وي د اخر کې او يعتبر هم دغه معتبر به صفت دغه جزء هم دا صفت کا دغه جزء کامل لیکن ناقص ته او بیان اعتبار حال العبد فيه وسوري دا ما ته خلاصه کی ویل بیان د اعتبار د حال د بنده په دې کې غدا ده ان لو کان صبيا في اول الوقت کې صبي دی مولای شي بالغا في ذلك الجزء کې څه شو بالغ شو
او کان کافرا فی اول الوقت، اول وقت کی کافر دے، مسلما فی ذلک الجزء، پدې جز کې مسلمان شو، او کانت حائدنی وخزر حائزر، او نو فساد فاول وقت کی، وطاهرة فی ذلک الجزء، پدې جز اخیره کې طاهره شولا، نو وجبت الصلاة، ان پہ واجب دے. اکولٹے کے وعلى هذا جميع، بنا پدې معنی جميع صور حدوث الاهلیت، اور ټول صورتونه چې تب کې اهلیت حادث کی، اهلیت راضی فی آخر الوقت کی اهلیت راشي، دا ټول په دې ور قیاس دي. کا کما د نصاب والا مثال خیال هم ده کنه، څومره صورتونه کې چې اهلیت را حادث سره اهل جوړیږي دغه حکم د اخیری وخت په اعتبار اخیری وخت کې اهل جوړ شو، دا حکم هم پر راضی. اور العکس عکس شي، څه مطلب؟ به يحدث حیض، حیض حادث شنو وراله، نفاس راله، جنون راله. کم جنون؟ الله لک جنون نه، کا مستوعب جنون یادو، چډیر وخت یو شپه یو ورځ نزيد ټیم راونی سی به مونږ نه ښه سره چې لیوانې شي یو شپه یو ورځ نزيد هغه مونږونو قضایي پني کدی نه کم وي په قضایي، نو سبب دقه معنا ده چې یو ورځ یو شپه نزيد وي، یا اغما ده، او داسې اغما چې ممتد ده. ها د اغما ممتد نه مراد یو شپه یو ورځ ندام زید شي، نو به په قضایي نه. فی ذلک الجزء، په دغه جزء کې نو سقط عنه الصلاه، اون به دې شي ساقط شي. همدغه شامل سي مسافر دی، بدغه جز کې مقیم شو، بس څلور رکعات پکې مقیم دی، بدغه جز کې مسافر شو، زو بکې دو بکې، یعنی اوس مازیګر ټیم دی 4 بجې مانی، زب کور کې معمول نه کوم، روان شو 4 نیمه بین 4 نیمه دا په کم 15 کم 15 کم 15 شولې یو منټ کم 15 بس گاڑی کې کېناستم، خوشی شوم. خیرم ده کنه څنګه روان علاقې نه بار شوم، بس یو منټ بعد لمونځ غدا کېدو کې 2 دي 15 منټ بعد دي ماړه، اوس بچو کوم 2 رکعات وکړو. او که سفر کې مو بس څنګه یو 2-3 منټه بعد شکر تر ورسېدل، مثبت کوم دعا. ولو کان مسافرا، مسافر دی په اول وخت کې، مقیم دی په اخر کې، نصلي 4. ولو کان مقیما، که مقیم په اول وخت کې او مسافر وي په اخر وخت کې، نصلي رکعتین، 2 رکعتونه وکړي. او بیان اعتبار صفت ذلک جزء